لما كانت اللغة أصلا والنقل تواليا عليها لم يتحقق من أقسام المنقول الحاصلة من ضرب الأربعة في الأربعة إلا ما ذكر هذا مش خبرنا دا یو اعتراض کوي معترض اعتراض کوي په ماتن باندې چې دا اقسام د منقول درې جوړ کړو او اصل کې احتمالات عقلیه په منقول کې من ضرب الاربعه فی الاربعه شپاړس دا ضرب څه ته وایي اول دا ضرب وپېژنئ ضرب دا په اعدادو کې کېږي ضرب وهلو ته وایي دې ضرب کې یو مضروب یو بل مضروب فيه ضرب دې ته وایي تکثیر د اجزاو د مضروب په قدر د مضروب فيه سره چې یو عدد په بل عدد کې ووایي په دې مضروب کې دومره اقسام پیدا کړي چې څومره مضروب فيه کی تکثیر د اجزاء د مضروب په قدر د مضروب فيه لکه اربعه چې په اربعه کې وایي یعنی په دې خپل نفس کې وایي دا یو اربعه به مضروب شي او بل اربعه به مضروب فيه شي په دې اربعه کې څو اوحاد دي څلور نو هر یو به څلور شي د دې نه بیا شپاړس جوړېږي څلور چې د په څلورو کې ووهل نو دا څلور مضروب هم شو مضروب فيه هم شو نو په دې مضروب کې به تکثیر په قدر د مضروب فيه سره کوي مضروب فيه چې دی څلور دي د څلورو کې څلور اوحاد دي نو هر یو به څلور کې دې نه بیا شپاړس جوړېږي او ثلاثه چې په اربعو کې ووهي د دې ثلاثو نه به د اربعو اوحاد جوړی بیا د اربعو کې څلور اوحاد دي نو هر یو به درې کې تکثیر د اجزاو د مضروب په قدر د مضروب فيه سره دقه دی کې ثلاثه چې د په اربعو کې ووهل د ثلاثو نه به درې ځله څلور جوړ شي ثلاثو نه چې درې ځله څلور جوړ شي دې نه څو جوړېږي لکه بیا چې 12 جوړېږي تکثیر د اجزاو د مضروب په قدر د مضروب فيه سره دې ته ضرب وایي په اصطلاح د علماو د عادت نو هر عادت چې په خپل نفس کې ووایي دکې بیا د خپل نفس اوحاد جوړای چې په غیر کې ووایي دا غیر اوحاد به ته جوړای د دې کې یو معترض اعتراض کوي چې اقسام د منقول په اعتبار د ضرب سره دې کې احتمالات عقلیه راځي شپاړس او ماتن په متن کې درې جوړ کړه نو دا حصر په دریو کې نه صحیح کېږي د درې څنګه جوړ نقل من لغت الى شرع د لغت نه چې لفظ نقل شي شرع دا یو قسم جوړ چې نقل د لفظ د معنا لغوي نه وشي شرعي ته دغه ته بیا منقول شرعي وي لکه ناقل علی شرع دی لکه لفظ د صلات اهل لغت و ذکرو د پاره د دعا اهل شرع راله د دې دعا نه نقل ک ارکان مخصوصه ذات الرکوع والسجود ته منقول کې د معنا منقولان هو د منقول له علاقه پکې کلیت او جزئیات دعا جزء ارکان مخصوصه کل ارکان مخصوصه مشتمل دی په دعا باندې من قبیل اشتمال الكل على الجزء علاقه
اوس په اصطلاح د اهل شرع کې په دې صلاح ارکان مخصوصو کې مشهور ګرځید او په دعا کې مهجور ګرځید. دا تا جوړ که منقول شرعي. ذهن دې جوړ که منقول د عرف عام. نقل عرف عام کړي. دا عرف عام چې نقل کوي دا هم د لغت نه کوي. اهل لغتو لفظ د دابه و ذکر او د فار د ما يدب على وجه الارض دا وځه چا کړي اهل لغتو کړو. عرف عام راغی. عام عرف د عربو د دې معنا اولی لغوینا چې ما يدب على وجه الارض نقل کا ذات قوائم اربعه من الحمير والبغال. اوس عرف عام چې دې نقل کا د لغتنا دا نقل من لغتين الى عرف عام شو. عرف عام کې اوس دې د څه لپاره شو د ذات قوائم اربعه په معنا اوله کې مهجور ګرځي په ثاني کې مشهور. دا نقل من لغتين الى عرف عام شو. دا دې مثال. او درم نقل من لغتنا الى عرف خاص ومنقول عنه باي لغت جوړي. درم قسم دی. نقل من لغت الى عرف خاص. عرف خاص هغه ته وایي چې اصطلاح خاصه چې دغه اصطلاح خلکو قبول کړي ذوی العقول منلي لکه اصطلاح د نحوي شو. نو اهل لغتو لفظ د فعل و ذکر او د پاره د معنا مصدري من الاكل والشرب والشرب. اهل لغتو دا فعل لفظ د معنا مصدري د پاره و ذکر او د حدث د پاره د معنا مصدري ته حدث دی. حدث څه ته وایي؟ هغه عمل چې صادریږي د فاعل. دا اهل لغتو و ذکر. عرف خاص راغی چې نحوي دی. د دې معنا نه نقل کا مرکب من الثلاثه چې مرکب د حدث او د نسبت او د زمان نه چې هيئت پکې دال علی الزمان او ماده دال علی الحدث او تعبیر د معنا نه او کلمه تدل علی معنى في نفسه مقترن باحد الازمنه الثلاثه. نه لغت و ذکر او د حدث لپاره حدث جزء او عرف خاص نقل کدک کلمې ته چې دلالت په معنا کې نفسه کې او معنا مقترنه په یو د ازمنه او ثلاثه او هغه معنا مرکب له حدث او د نسبت او د زمان. دا منقول من لغت الى عرف خاص. بس دا درې اقسام جوړ. نقل من لغت الى عرف عام. نقل من لغت الى شرع یو او نقل من لغت الى عرف عام دوا او نقل من لغت الى عرف خاص. دا درې اقسام د منقول ماتن سے په متن کې پیش کړه او نورې پریخي. نو معترض وایي چې په دې کې احتمالات عقلیه به اعتبار الضبط 14 چې ضرب د اربعو په اربعو کې وکړي نو 14 اقسام ته حاصلي. لکه څلور بس څلور ځله چې شي څلور ځله څلور 14 دي جوړي. او به څنګه جوړه احتمالات یا تیر ته یو به معین کی او د دې یو معین نه به څلور اقسام تنقل کوي. یو معین نه به څلور اقسام تنقل کوي. نو یو ځل به نقل خپل نفس ته کوي او بل ځل به نقل غیر ته کوي. څنګه لغت معین کا دا نقل به د لغت نه منقول عنه به لغت. نو نقل دا نور به سره اوس بدلای. یو ځل به خپل نفس ته نقل من لغت الى لغت یو
نقل من لغتن دا لغت بنا پریدی نقل من لغتن الى الشرع دوا نقل من لغتن الى عرف عام درې نقل من لغتن الى عرف خاص څلور دې کې یو ځل د تقسیم خپل نفس ته وشو او دوباره غیر ته وشو څلور اقسام په دې کې جوړ شو اوس به دا منقول عنه لغت نالی بدل وی منقول عنه بوالی شرع او د دې شرع نه به انتقال څلورو ته کوي یو ځل خپل نفس ته او درې ځله غیر نقل من شرع الى شرع یو نقل من شرع الى لغة دوا نقل من شرع الى عرف عام درې نقل من شرع الى عرف خاص څلور مخکې جوړ کړه څلور دا شو اتش اوس به منقول عنه بدله کړي عرف عام به کړي څلور به په هغې کې جوړه څنګه نقل من عرف عام الى عرف عام نقل من عرف عام الى الشرع نقل من عرف عام الى عرف خاص څلور دا شپاړس دا دولس اوس بعد نقل من عرف خاص والی دې څلور ته به تقسیمه یو ځل نص ته بزرګ نقل من عرف خاص الى عرف خاص یو نقل من عرف خاص الى الشرع نقل من عرف خاص الى عرف عام درې نقل من عرف خاص الى عرف خاص یو نقل من عرف خاص الى الشرع نقل من عرف خاص الى عرف عام درې نقل من عرف خاص الى عرف عام الى لغتنا څلور ذکر دولس سره څلور نور ملګري شي شپاړس هر یو د دې څلورو چې واخلې نو یو ځل به نفس ته تقسیمه او بل ځل به د نورو غیر ته تقسیمه نو شپاړس اقسام کې راځي اعتبارات عقلیه په منقول کې شپاړس دي باعتبار الضرب الاربعه في الاربعه نو ماتن چې د دې حصر په دریو کې وکړو دا حصر په دریو کې نه صحیح کېږي ځکه احتمالات عقلیه به اعتبار ضرب په دې کې شپاړس اعتراض وکړو او په تقسیماتو کې لابودي وي د انحصار د مقسم نه په اقسامو کې هغه نه راځي د دې لپاره شارح صاحب په جواب کې یو قاعده پیش کړه چې دا لغت چې دی که نه لغت اصل دی او دا نور څیزونه چې دي دا تواري عارضي دي او نقل چې کېږي دا د اصلي شي نه تواري ته کېږي د تواري نه اصلي ته نه کېږي په نقل کې یو دا قانون دی دوه قانون دي چې نقل له شی به خپل نفس ته نه کېږي یو شی منقول او منقول له دواړه نشي جوړېدلی یو دویم قانون دا دی چې نقل د اصلي شي نه به تواري ته کېږي د تواري نه اصلي شي ته نقل نشي کېږي نو اوس خبره دا شوه چې څلور احتماله خو په دې کې ارتاو شو د سره په دې قاعده باندې چې نقل له شیخ په نفس ته نه کېږي نو نقل د لغت نه به لغت ته نه کېږي او نقل به د شرع نه شرع ته نه کېږي او نقل به د عرف عام نه عرف عام ته نه کېږي او نقل به د عرف خاص نه عرف خاص ته نه کېږي ځکه دا نقل الشیء من نفسه الى نفسه نقل د شی د خپل نفس نو دا څلور خو د شپاړسو نه لاړه ځکه دې کې نقل الشیء الى نفسه دی وهو لا يجوز
ځکه په نقل کې به منقول او منقول عنه متغیرین دا څلور خو په دې قاعده لاړه 14 پاتې اوس دویمه قاعده یې ورته کېښوده چې نقل به د اصلي نه تواري ته کېږي د تواري نه به اصلي ته نه کېږي په منقول کې چې چېرته نقل دا به د اصلي نه تواري ته د تواري نه به نقل اصلي ته نه کېږي او لغت چې دی اصل لغت دا د اصل لسان خبره ده او لغت چې دی دا اصل دی او دا نور چیزونه چې دي دا تواري دي که عرف عام دی که شرع ده که عرف عام دی که عرف خاص اصطلاح خاصه ده دا تواري دي خلق د دې لغت نه انتقال کوي ځکه دا اصل دی او دا نور چیزونه چې دي دا عریضي دي د اصلي نه به نقل تواري ته کوي د تواري نه به اصلي ته نه کوي چې دا قاعده یې کېښو نو دا نورو په دې 12 احتمالاتو کې حتی نور ارتاو شول حتی عینت درې نه احتمالات نور ارتاو شو په 12 کې نو درې معین شو په دې قاعده نقل د لغت نه لغت نشي کېدی نقل د شرع نه شرع ته نشي کېدی نقل د عرف عام نه عرف عام ته نشي کېدی نقل د اصطلاح خاصیه د عرف خاص نه عرف خاص ته نه کېږي ځکه دا نقل شی الی رسیل څلور خدا لاړه بل نقل بل اصلي نه تواري ته کېږي تواري نه اصلي ته نشي کېدی نو لنډه دا شو چې دا نور ته مرتاو شو نقل من شرع الى لغت نشي کېږي او د یو عارضي نه بل عارضي ته هم نقل نه کېږي نقل د اصلي نه کېږي نو اوس خبره جوړه شوه درې پکې پاتې شو نقل من لغتین الى لغتین هم لاړ او نقل من شرعنا الى لغتین تم لاړ او نقل من عرف عام الى اللغة تم لاړ او نقل من عرف خاص الى اللغة تم لاړ او په دې تعریف کې دی او نه بل ته نقل هم لاړ ختم شو ځکه دی یو تعریف نه بل تعریف ته نقل نه کېږي نو نقل من شرع الى عرف عام او د عرف عام نه شرع د جانبین دارنګه نقل د عرف عام نه عرف عام ته او نقل د عرف عام نه شرع ته یا عرف خاص ته دا تم لاړ ځکه دی کې نقل د تواری نه تواری ته راځي او نقل کې دا قانون دی چې دا بل اصلي نه تواری ته کېږي د تواری نه اصلي ته نشي کېدی د یو تواری نه بل تواری ته نشي کېدی نو بس درې ته نه معین شو نو ټول لاړ په دې دوه قانون نو پاتې پکې څه شو نقل من لغتین الى شرع دا یو چې د لغت نه نقل وشي شرع ته نو لغت اصل له او شرط واری ده مثال لکه دعا لفظ صلات اهل لغت د دعا لپاره وذکرو اهل شرع نقل کارګاری مقصود دا نقل من لغتین الى شرع ومن قرآن هو با دکا لغت جوړوي من څه من جوړو زم نقل من لغتين الى عرف عام هغه مثال لکه لفظ دابي اهل لغت وذكروا د فرد ما يدب على وجه الارض ومقصد مکه تک کید مو خاوني کړه څلوري عام عرف عام د دې معنی لغوینا نقل کو ذات تکوای مربع څلور خو خاون لکه خر شو کچر شو غوی شو سمار شو دا نقل من لغتين الى عرف عام شو او درم
نقل من لغة الى اصطلاح خاص الى عرف خاص هغه کوم دی لکه اهل لغت لفظ د فعل و ذکر او د پاره د حدث مطلق او نحو یو اصطلاح خاصه ده نحوی نقل کا الى كلمة تدل على معنى في نفسه مقترن باحد الازمنه د قدرې پاتې شو کا نقل من لغة الى شرع او نقل من لغة الى عرف عام او نقل من لغة الى عرف خاص د نورو کې قانون نه جوړیږي کنه نو څلور خدا نقل چې خپل نفس ته کوي دا روان شو دا ته لاړ دولس پاتې شو په دې دولسو کې د دې تواري نه چې اصلي ته نقل کېږي چې ملاړ دی یو تواري نه چې بل ته کېږي هغه ملاړ نو دا قدرې پکې معین شو په دې قانون باندې چې نقل به د اصل نه تواري ته کېږي د تواري نه اصلي ته نشي کېدی د یو تواري نه بل تواري ته نشي دغه سوال جواب ووایي په معمولي شي کې نقطه ګوري ولما كانت اللغة أصلا هر کله چې لغت اصل هو النقل التواري النقل التواري عليها په دې لغت باندې نو لم يتحقق متحقق نشو من اقسام المنقول دا اقسام المنقولنا الحاصلة جهاسله ده من ضرب الاربعه في الاربعه الا ما ذکر منګر هغه چې ما تین ذکر کړ چې درې دي دا خبر اخلاص شو اوس متن بمتن سره ولګای لفظ کثیر المعنى متن سے متن کې درو اقسام ته تقسیم وي د دوه اقسامي پوره کړی او دریم پاتې دي هغه دا شی وي وجه د حسر لفظ یو معنی ډېری دا یو قسم جوړیږي مشترک دریم قسم جوړیږي منقول او دریم قسم جوړیږي حقیقت او مجاز دې کې وجه د حسر ته اشاره وکړه چې لفظ یو د معنی ډېری دي یا بهر یو معنا موزون له بالوزن الاحدی یا بهر یو معنا موزون له نه یو به موزون له یو بل بغیر موزون له وضع ابتدائی به پکې نه خبره د وضع ابتدائی ده یا بهر معنا موزون له ابتداءنی ابتداء څه معنا چې دا وضع به بتخلل النقل نه تخلل د نقل به پکې نه هر یو معنا به مستقله موزون له وي او دا لفظ چې د دویمې معنا لپاره وضع کېږي نو لهذا علاقې معنی المعنى الاول به پکې نه دا بدون تخلل النقل معنا ده چې دا لفظ د یو معنا لپاره وضع شو دوباره د دویمې معنا لپاره وضع کېږي نو لهذا علاقې د معنا ثاني به د اولي سره نه دا وضع د پاره د معنا ثاني به بلحاظ العلاقه نه لهذا علاقې وي دې ته بیا تخلل النقل وي چې هر معنا موزون له ده په وضع مستقل سره د دویمې معنا لپاره د لفظ وضع شعر اول د اولې معنا لپاره دوباره د دویمې معنا لپاره او دا وضع د معنا ثاني لپاره لهذا علاقې سره نه ده لهذا علاقې معنا الاول پکې نشته نو خدا معنی متعدده مختلفه دي حد مشترک نه لري ځکه ته مشترک ویلی شي لکه لفظ عین چې واضح وضع کو یو ځلې وضع کو لپاره د چینی او بیا یې وضع که لپاره د سترګې عین سترګې ته هم وایي لیکن د دې دویمې معنا لپاره چې وضع کېده نو د دې څه علاقه یې نه وه ملحوظه کړې د معنا اولې سره د دې ته وضع د هرې معنا لپاره وي بلا تخلل النقل دا مشترک دی دا لفظ د مشترک په معنا د مشترک فیه دی
دا لفظ مشترکون فیه دی په نزد حافظ سره دی، حافظ جر پکې مقدر دی، مشترکون فیه او معنی پکې مشترک دی لفظ دیتا مشترک لفظی وی مناسب او قاعده په دې مشترک لفظي کې دارا چې دا لفظ با په ټولو معنو کې نه مستعملېږي په یو ان چې متکلم ته ټولې معنی اراده کوي او په یو معنا کې به نه مستعملېږي دې د بلې نه بدون القرینه په یو معنا کې به مستعملېږي خو په قرینې سره دا د مشترک قانون دی که په ټولو معنو کې مستعمل شي او دې ته ټولې معنی اراده کوي په یو ځل نو عموم د مشترک راځي دي ته عموم د مشترک کوئی دا ناروا دی ولې ځکه اراده د ټولو معنو فرع د توجه د نفس ده او توجه د نفس په ان واحده کې امور کثیره او تباطل لري لکه نفس وسی یو معنا به اراده کوي خو په قرینې سره به اراده کوي ولې که د یو معنا اراده کې بي د قرینې نه ترجیح بلا مرجح راځي دا دویمه معنا به و چې زه موزون له ویم نو ولې معنا اراده کوي یو به اراده کوي په قرینې سره نو دا قرینه به مرجحي لکه چې یو سړي دوه ښځې دي یوه وتیکۍ او بله نه وتیکۍ په یو وخت کې نابله ورته وایي چې زه دې م ښځه یم ما ولې نه ورته کوي نو دلته مرجح په کار دی چې دې ورته ووایي چې ته بدنوره زما سامان درته نه پاتې دا به مرجح شي دا بله ښکلې ده دا مرجح دی نو دا خو هله شو چې دا لفظ د معنا لپاره د ډېرو معنو لپاره وضع دی په اوضاع متعدده او سره اوضاع متعدده دي ته وایي چې بې تخلل د نقل نه د دویمې معنا لپاره چې وضع کېږي علاقه یې د اولې سره نه وي ملحوظه او د درېمې لپاره چې وضع کېږي علاقه یې د دویمې سره نه ملحوظه نو دې ته معنی متعدده مختلفه وایي حد مشترک پکې نشته که دا لفظ یو معنی ډېرې خو هره معنا موضوع له نه وه په وضع علاهدي سره نه وه یعنې تخلل د نقل پکې راغلی و دا لفظ د اولې معنا نه بیوړی شو د دویمې معنا لپاره او د دویمې معنا لپاره وضع شو یو شو ولهذا علاقی معنی المعنى الاول شو پکې خو بیا په معنا ثاني موضوع له کې مشهور شو په معنا اوله موضوع له کې محجور شو ځکه ته منقول وي لکه لفظ د صلات اهل لغت او ذکر او د دعا لپاره په دعا کې حقیقت لغوي او اهل شرع رااله دا د دعا نه نقل ارکان مخصوصه او د ارکان مخصوصه لپاره وزن د مشترک نه څه فرق مشترک کې هم هغه دایمه معنا موضوع له او په منقول کې هم ده په مشترک کې دویمه معنا لپاره چې وضع کېده نو د معنا ثاني علاقه د معنا اولې سره نه وه او په منقول کې چې دا لفظ د معنا اولې موضوع له نه وړی کېږي او د دویمې معنا لپاره وضع کېږي نو په لحاظ د علاقې سره دا وضع للمعنى الثاني بلحاظ العلاقة مع المعنى الأول هغه علاقه دلته کې سره اهل شرع د دعا لپاره وضع کړه اهل لغت اهل شرع ولګي د دعا نه نقل کړه د ارکان مخصوصه لپاره وضع خو د ارکان مخصوصه او علاقه د معنا اول سره و د معنا اول دعا سره علاقه د جزئیت د کلیت سره دې ته علاقه الاجتماع وایي دا معنا ثاني چې ارکان مخصوصه دي مشتمل دي په معنا اول باندې دعا من قبيل اشتمال الكل على الجزء ارکان مخصوصه كل دعاتنا الجزء وکدا لفظ د معنا اول نه دې توړې شو او معنا اول موضوع له هو د غیر موضوع له هو و استعمال په معنا اوله کې نو ترک شي
خو دې دویمې معنا ته چې وړی شی و اوله موضوع له او دویمه غیر موضوع له خو د دغه غیر موضوع له د موضوع له سره علاقه وه لکه لفظ د اسد واضح وذکر او د پاره د حیوان مفترس هغه حیوان چې یو شی ونسي نکونه پکې ښه کوي چې حمله پې وکړي نو بیا نکونه ښه کوي دغې ته حیوان مفترس وایي اسد نو دا لفظ د اسد واضح وذکر او د پاره د حیوان مفترس او کله کله کې خلق مستعملی په دعا کې کله کله خلق مستعملی پر رجل شجاع کې رأيت اسدا يرمي واراده کې رجل شجاع دا حیوان مفترس د معنا موضوع له ده او رجل شجاع غیر موضوع له ده وذ ولا نه شي دې معنا کې مستعملی دي وعلى قيد معنا اول سلشته لك استعمال د لفظ په غیر موضوع له کې بدون العلاقه نه شي على قيد معنا اول سره علاقه د مجاز مستعار تشبيه ده نو اولی د رجل شجاع تشبیه ورکړه د اسد سره په شجاعت کې او د تشبیه نه وروسته بیا یو د طرفه او د تشبیه ذکر کو او بل پیراده کو اسد ذکر کو او رجل شجاع پیراده کو په کرنی دی ارمی سره دا لفظ چې معناوي موضوع له توالو په دې کې مستعملي او په دې معنا ثاني غیر موضوع له کې چې رجل شجاع دی مستعملي دلته کې معنا اوله ترک شي نه ده ماجور نه ده او ثاني مشهور نه ده په دواړو کې مستعملي دي په دې اوله موضوع له کې مستعملي دي او په دې ثاني غیر موضوع له کې مستعملي دي په دې اوله کې مستعملي دي چې قرینه نه او په دې معنا ثاني غیر موضوع له کې مستعملي دي چې قرینه معنی آی لکه رأيت اسدا يرمي کې دا يرمي رمي دا د حیوان مفترس نه صادریږي دا د رجل شجاع نه صادریږي نو د دې لفظ نسبت چې معنا ولې موضوع له توفلي ای چې مستعملي دي قرینه دې ته حقیقت وي او چې دې معنا ثاني غیر موضوع له کې کله کله مستعملي په قرینه او په علاقه سره دې ته بیا مجاز وي دا حقیقت مجاز شو لکه لفظ د اسد و د شیو د پاره د حیوان مفترس دا موضوع له او کله کله خلق عرب مستعملي پر رجل شجاع کې په علاقه تشبیه سره هغه معنا ثاني کې مستعملي دي په اوله کې مستعملي دي معنا اوله محجور نه ده او معنا ثاني مشهور نه ده په معنا اوله کې مستعملي دي په معنا ثاني کې مستعملي موضوع له کې مستعملي دي په غیر موضوع له کې مستعملي دي خو فرق دی چې په معنا موضوع له کې مستعملي دي به لکرني او په معنا غیر موضوع له کې مستعملي دي په کرني سره کرنه علاقه واړي لکه مجاز کې د دوه خبرو ضرورت یو د کرنی او بل د علاقه د دې معنا نسبت د دې لفظ د استعمال نسبت چې معنا ولې توکي او کله په معنا وره کې مستعمل شي لکه چې وتنوم حقیقت وي او چې په دې معنا ثاني غیر موضوع له کې په کرنی سره مستعمل شي هغه ته نسبت کې نه بیا مجاز په دې موضوع له کې مستعمل شي لکه رأيت اسدا نو یو حیوان مفترس دی لکه د غره اسد دی لیدلی حقیقت ورته ولي وي لکه حقیقت ماخوذ لري د باب د حق یا حقونه دا راځي په معنا د ثبتا هله کوئی حق شی او اذا ثبتا او په دې معنا ولې ته چې د نسبت کو حقیقت ورته ځکه وي حقیقت ثبوت ته وي او دا لفظ په خپل محل اصلي کې ثابت شي چې هغه معنا موجود دی
او چې استعمال په دې معنا ثاني کې واخلو کله کله په دې کې مستعملېږي په کرنې سره لکه رأیت اسدن یرمین اراده کوي خلک رجل شجاع لکه اسد حقیقي رمي نه کوي هغه رجل شجاع کوي مجاز د پارشت تعذر د حقیقت او تعذر د حقیقت راځي په کرنې مانعي سره کرنې مانعه دغه دې کې یرمی ده نو بیا ورته دغه وخت کې مجاز وایي ولې هلکه دا مجاز ماخوذ دی د تجاوز نه لکه خلک کوئی جاز الامر اذا تعداه او دا لفظ د محل اصلي نه غیر اصلي ته وړل شو نو د تجاوز کو د محل اصلي نه غیر اصلي ته ځکه ورته مجاز دی مجاز ماخوذ دی تجاوز نه دی کې تجاوز وکړی شو په دې لفظ کې تجاوز وکړی شو د اصلي معنا نه غیر اصلي ځکه ورته مجاز وي بس خبره خلاص اقسام د کثیر المعنا پوره شو یو مشترک شو د منقول شو او دریم حقیقت او مجاز کته متن ته هذا شارح وایي چې دا خبره اله ده اذا ترک موضوع الاول چې د دې لفظ معنا ولا موضوع له ترک شي وان لم يترك موضوع الاول کچره نو ترک شي معنا موضوع له اولا بل قد يستعمل فيه ايضا دې کوم کله کله لفظ مستعمل ده به د کرنین او په دغه غیر موضوع له کوم مستعمل ده په کرنې سره يسمى ذا لفظ مسماكي بالنسبه الى المعنى الاول فنسبه سره معنى اول ته معنى اول کومه ولا الموضوع له چې موضوع له نو مسماكي دا لفظ په نسبت سره معنى اول ته حقیقتا حقیقت دا لفظ چې کله په دې معنا ولا موضوع له کې مستعمل شنه حقیقت وجد التسمیه په اسامی د اصطلاحات کې شرط نو د حقیقت ولي وي لثبوته في مكانه الاصلي دا لفظ ثابت شو په خپل مکان اصلي کې دا معنا موضوع له کې مستعمل شو معنا موضوع له د خپل اصلي مکان دی ذکر حقیقت په حقیقت ماخوذ ده د باب د حق یا حقنا اذا ثبت ثبوت ته وي لکه خلق کوئی حق الامر اذا ثبت ثابت شي دا لفظ چې په معنا اوله موضوع له کې مستعمل شونه د ثابت په محله شو ذکر حقیقت ولې خو په معنا اوله کې په معنا ثاني کې په معنا اوله کې هم ماجور نه دي دي کوم مستعملي په معنا ثاني کې مشهور هم نه دي او کله کله په کې مستعملي چې کله په دې معنا ثاني کې مستعمل شي په کرینه او په علاقه سره په مجاز کې کرینه او علاقه شرط استعمال د لفظ په غیر موضوع له کې ال مجاز جوړیږي چې کرینه او علاقه ويسمى مسمى کېږي دا لفظ بالنسبه الى المعنى الثاني مجازا دې ته بیا مجاز وایي دا لفظ دا ست چې پر رجل شجاع کې مستعمل شي لکه هو رأيت اسدا يرمي اراده کې رجل شجاع ذکر وخت او ته مجاز وایي ولی ځکه مجاز ماخوذ لري د تجاوز او دغه تجاوز شو د محل اصلي نه غیر اصلي تجاوزه عن مکانه الاصلي د دې حقیقت او د مجاز مثال خی په یو لفظ په نسبت سره معنی یې وروړه کاسدن لك لفظ اسد شو بالنسبه الى الحيوان الساحل دا لفظ اسد چې مستعمل شي په حیوان ساحل کې لکه حیوان ساحل د خپل معنی اصلي ده د دې ته حقیقت وي او چې کله مستعمل شي پر رجل شجاع کې نو بیا ورته مجاز لکه اسد والا په نسبت سره حیوان ساحل ساحل خاص ساحل نه دی وره خاص صفات سره ساحل څه ته وایي داسې حیوان چې هلاکول کوي چې په چاملو کې دستي هلاکوي او د دې تعبیر په حیوان مفترس سره هم کوي بلکه ما تاسو مفترس وته ځکه چې په چاملو کې نکونه
والرجل شجاع بل ذل مستعمل شي پر رجل شجاع کې نه بیا ته مجاز وي. دا مثال د حقیقت د مجاز حقیقت خو استعمال د لفظ په موضوع له کې. فإن الأسد وضع أولا أسد وذا شير أولا دفع حيوان سائل ثم نقل بيانا كالشير رجل شجاع لعلاقة بينهما وهو شجاع. فاستعماله في الأول ده دليل لتصديق المثال بالممثل. فاستعماله في الأول بطريق الحقيقة وفي الثاني بطريق المجاز. خبر خلاص. یو معترض دی په ماتن اعتراض کوي چې ماتنه تا خو مجاز ګرځول د اقسامو د اسم نه او اسم د ګرځول د اقسامو د مفرد نه. په مفرد کې دلالت مطابقي معتبر مفرد چې د اقسامو د لفظ داله بالمطابقه نه دی. لفظ داله بالمطابقه څه ته وایي؟ چې دلالت په معنا باندې دلالت مطابقي او دلالت مطابقي دلالت لفظ په تمام موضوع له دي کې وځي. دا مجاز چې تا د اقسامو د اسم نه وګرځاو نو جعل مجاز د اقسامو د اسم نه نسی. ولی مجاز د اقسامو د اسم نشي نو په اسم کې وضع معتبره ده، نو په مجاز کې به وضع راشي او په مجاز کې خو وضع نشته. مجاز استعمال د لفظ په غیر موضوع له د جعل مجاز د اقسامو د اسم نه نسی کیږي. ولی لکه تا مجاز ګرځول د اقسامو د اسم نه مجاز قسم د اسم شو. اسم د ګرځول د اقسامو د مفرد په مفرد کې وضع ماخوذه ده. مفرد د ګرځول د اقسام د لفظ داله بالمطابقه نه. لفظ داله بالمطابقه څه ته وایي؟ چې دلالت په معنا کوي. دلالت مطابقي او دلالت مطابقي کې وضع ماخوذه ده. لکه دلالت د لفظ په تمام موضوع او دا قانون دی چې قسم د شی قسم د دغه شي چې مجاز د اقسام د اسم نه که نو مجاز قسم د اسم قسم د مفرد شو. مفرد قسم د لفظ داله بالمطابقه دی او قسم د قسمي نو مجاز یو ګرځاو د اقسامو د مفرد نه چې هغه لفظ داله بالمطابقه دی. نو په مجاز کې دلالت مطابقي معتبر شو. دلالت مطابقي کې وضع نو په مجاز کې وضع معتبر شو. او اعتبار د وضع په مجاز کې باطل دی. ولې؟ ځکه مجاز خو استعمال د لفظ په غیر موضوع له کې نه په موضوع له کې دکه نو کوستي وکړه. مجاز د اقسامو د اسم نه وګرځاو. مجاز قسم د اسم او اسم د قسم د مفرد ګرځولې. مفرد قسم د لفظ داله بالمطابقه دی. لفظ داله بالمطابقه دی نو مجاز قسم د لفظ داله بالمطابقه شو. ځکه قسم د شی قسم د دغه شي او په لفظ داله بالمطابقه کې وضع او لفظ موضوع للمعنی نو مجاز بګونی لفظ موضوع للمعنی اندا معنا مجازي بګونی موضوع له وي وکول دیوان شنو معنا مجازي کم دی موضوع له نو جعل مجاز د اقسام د اسم نه صحیح نشو. دا نقصان تر هغه څه چې په مجاز کې وضع رااله او معنا مجازي بګونی معنا موضوع له وي. معنا مجازي خو معنا موضوع له نه ده. ځکه د مجاز تعریف موږ داسې کوو چې استعمال د لفظ په غیر موضوع له کې نو په مجاز کې عدم الوضع او بیا په مجاز کې وضع معتبر شي. نو دا معنا مجازي به هم موضوع له شي هم بغیر موضوع له شي. دا معنا مجازي به هم موضوع له شي کدا چلو کېته لکه چې دا و دې کو نو هم به دا معنا مجازي هم موضوع له شي هم بغیر موضوع له شي. نو کېدل د معنا واحد موضوع له بغیر موضوع له په خله د خرواچ هم دا خو اجتماع د نقیضین جمع کوي.
کافر اعتراض وکړ نه جعل د مجاز د اقسامو د اسم ناړو صحیح کېږي نه ولې مجاز چې ته قسم د اسم وای نو اسم د بیا قسم د مفرد ویل مفرد د قسم د لفظ داله بالمطابقه ویل نو مجاز به قسم د لفظ داله بالمطابقه شي ځکه قسم د شي قسم د دغه شي او مجاز چې قسم د لفظ داله بالمطابقه شي نو لفظ داله بالمطابقه کې خو وزن نو په مجاز کې به وزن راشي او معنا مجازي خو موضوع له نه ده خو غیر موضوع له ده مجاز تعریف موږ څنګه کوو استعمال اللفظ في غير الموضوع مقابل حقیقت څه استعمال اللفظ في الموضوع له دا نو قصه وکړه د دې لازمي اجتماع النقيضين في المجاز د دې تقسیم نه لازمي اجتماع النقيضين في المجاز اجتماع النقيضين في المجاز خو باطل اجتماع النقيضين په شي کې باطل په مجاز کې هم باطل او دا نقصان د چا نه راغلی چې دا مجاز قسم د اسم مجاز قسم د اسم ګرځول نو دا اعتراض شارح راضي د دې اعتراض دوه جواب ته اشاره کوي دوه جواب یې کوي اشارتان ویلکه ما چې اسم مجاز قسم د اسم ګرځول او اسم می قسم د مفرد ګرځول او مفرد می قسم د لفظ داله بالمطابقه ګرځول نو په دې لفظ داله بالمطابقه کې وځي زمانم چې وځي پکې نو په مجاز کې به هم وځي او په مجاز کې وځي شته الکه کوم وځي دا وځي نو اذا کنه دا چې الکه خلک ورته غیر موضوع له وي غیر موضوع له ته په دې معنا سره نه وي چې دې کې وزن او نشته غیر موضوع له د وجه شخصي دا موضوع له د وجه نوعي ده مجاز چې دې کې وزن شته او نشته خو یو قسم د وجه په کې ثابته ولا فکو دواړه نه په مجاز کې وزن نشته دا معنا مجازي موضوع له نه ده خو د وجه شخصي او موضوع له دا خو د وجه نوعي نو معنا مجازي هم موضوع له ده او غیر موضوع له ده اجتماع د نقیضین او باطلی په اعتبار واحده سره په جهت واحده سره دا خو اعتبارین دي مجاز غیر موضوع له د وجه شخصي دی او موضوع له د وجه نوعي دی جواب پوه شوئ یا نور کیسې ته نه کوم وجه نوعي ما تاسو ته ښوولې ده تعین د لفظ په برابرۍ د معنا کې بدون واسطه القاعده الكليه لهذا قیدی کلی پکې نه دي ته وجه شخصي دا وجه شخصي په مجاز کې نشته زموږ وجه نوعي د تعین د لفظ په برابرۍ د معنا کې په واسطه د قیدی کلی سره د قیدی کلی ته دی وجه وي دا وجه نوعي ده او دا وجه نوعي یو وجه نوعي ده په مشتقاتو کې او بل وجه نوعي ده په مجازاتو کې اما خوره وجه نوعي په مشتقاتو کې څه ته وایي چې دغه قاعده کلیه کمرعي و په جانب د لفظ موضوعه کې نو د توازن نوعي په مشتقات وي او که دغه قاعده کلیه مرعي و په جانب د معنا موضوع له کې نو د توازن نوعي په مجازات وي خبره پوه شو او وزن نوعي په مجاز کې شته څنګه قاعده کلیه شته کنه قاعده کلیه توازن نوعي وي کنه قاعده کلیه سره چې هر لفظ چې مستعمليږي په معنا غیر موضوع له مجازي کې نو قرینه علاقه به ولري دا قاعده کلیه ده دا په منزله د وجه نوعي نو په مجاز کې وجه شته او نشته مجاز غیر موضوع له بالوجه الشخصي دی وموضوع له بالوجه النوعي اجتماع د نقیضین وراله کو په جهتینو سره راله دا باطل نه ده کوم اجتماع د نقیضین چې باطل ده په جهت واحده سره عدالت کې په جهتینو سره دا باطل نه ده دا یو جواب شو یو دین جواب کوي کمزورې غواړي ته چې وای چې قسم د قسم قسمي دا قاعده اکثریه د کلیه نه ده
د اکثریه خلاف روای خو د کلی خلاف نه روای په هر ځای کې قسم د شی قسم د شي نه د اکثریه ده اکثر دا چې قسم د شی قسم د دغه شي او کله کله داسي چې قسم د شی قسم د دغه شي نه او دلته مثال خیم لکه د یو د عموم خصوص من وجه چې د دوه څیزونو په منځ کې عموم خصوص من وجه او د یو د قسم او د عموم خصوص من وجه ته تقسیم بل ته وکړي نو دقه دی کې قسم د شی بیا قسم د دغه شي نه نو دا کې د اکثریه د کلیه نه ده د کلیه خلاف نه روای د اکثریه خلاف روای کله داسې وي چې قسم د شي وي او قسم د شي قسم د دغه شي نه قسم به وي او قسم به نه لکه څنګه د سشته چې ته وي او که چې یو د عموم خصوص من وجه چې د دوه څیزونه دي لکه حیوان بیا شو او د یو د عموم خصوص من وجه تقسیم بل ته وشي دغه بل دته وشي نو دغه دی کې قسم جوړېږي او قسم د شی قسم د دغه شي نه دی کنې لازمي کېدل د شی قسما من نفسه لکه مثال یې اوس ښایي راشه دغه خپل ځای کې به جوړ کړو په اسانه ورته پوه شئ سرسري درته څه وسویمه یکته عبارت ته ګوره لا یقالو څوک دې په شوبه کې ونه وایي چې ان المصنف جعل المجاز مصنف ګرځول له مجاز من اقسام الاسم د اقسام الاسم الذي هذا اسم جعله چې دې ماتن ګرځول له دا اسم من اقسام المفرد هذا مفرد الذي هو من اقسام اللفظ الدال بالمطابقه هذا مفرد چې د اقسام د لفظ الدال بالمطابقه نه چې مجاز قسم د اسم ګرځو او اسم قسم د مفرد ګرځو او مفرد قسم د لفظ الدال بالمطابقه او لفظ الدال بالمطابقه کې وځو نو مصنف دا مجاز قسم د لفظ الدال بالمطابقه لکه قسم د شي قسم د دغه شي لأن قسم القسم قسم دقت جوړه شو چې مجاز د اقسام د لفظ الدال بالمطابقه نه شو او لفظ الدال بالمطابقه کې وضع نه په مجاز کې به وضع معنا مجازي به موضوع له معنا او سره دې چې د مجاز تعریف من کو استعمال اللفظ فی غیر الموضوع له نو په دې مجاز کې به هم وضعي هم بني دا خو استعمال نه کېږي نو رااله دا څنګه رااله چې د مجاز د اقسام د اسم نه وګرځو نو جاز د مجاز د اقسام د اسم نه نشو صحیح ځکه د دې نه مستلزم د استعمال نه کېږي نو وای دا اعتراض چې چا کړل لا یقالو خو اعتراض او اصطلاح داخل کړه لا یقالو څوک دې داونه وي لما اشرنا الیه ځکه چې دې خبرې ته موږ اشاره کړله په مورد القسمت کې چې تقسیم موږ د لفظ کو او درې اقسام تم کو نو دغه ځای کې موږ هغه مفرد چې موږ وضع معتبره کړی و وضع موږ په مفرد کې عام اغستې وه چې وضع شخصي که نه وي د دې وجې نه تعریف د مفرد د مرکب موږ داسې کوو چې مفرد څه ته وایي چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا موضوع له مرکب څه ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا موضوع له نو دا افراد او ترکیب موږ معتبر کړي معنا موضوع له ته نو دقه ځای کې وضع موږ عام اغستې وه چې وضع شخصي وي لکه په حقایقو کې اکه وضع نوعي وي لکه په مجازاتو کې په دې خبره پوه شو نو چې دا خبره موږ وکړه چې په مجاز کې وضع نوعي شته نو اوس جعل د مجاز د اقسامو د اسم نه او اسم د اقسامو د مفرد نه
مفرد د اقسام د لفظ داله بالمطابقه نه صحیح شو کنه مجاز کې وضع شته وضع نوعي شته اوس هغه منفي چې په دې کې کومه وضع ده نه خو وضع شخصي ده کنه دا یو مجاز دی هم موزون له شو خو بالوضع النوعي هم غیر موزون له شو خو بالوضع الشخصي الاجتماع د متنافیین خو رااله متنافیین دا نه متنافیین بالجهتین جهتین په کې جوړ شو اجتماع د متنافیین او باطلې په جهت واحده په اعتبار واحده سره لا بل اعتبار جواب شو اوس یو بل دا خو نقص تفصیلی شو ښه اعتراض نقص تفصیلی او که جواب تفصیلی او اوس یو اجمالی ونه جواب بل کوي خدا کمزور جواب دی د دې مدار پدې دی چې قسم د شی قسم د دغه شی د اعتراض مدار پدې دی چې قسم د شی قسم د دغه شی مدار د ورود الاعتراض دی چې مدار د ورود الاعتراض خراب کی اعتراض به ختم شي جواب بشي الکه ماتن سے مجاز قسم د اسم وي یو دا معنا او اسم قسم د مفرد وي دا معنا مفرد قسم د لفظ داله بالوضع وي ولیکن د دین نه لازمي چې مجاز د قسم د لفظ داله بالمطابقه وي اګه ته وایې چې قسم د شي قسم د دغه شي نه ځان چې دا نه منم چې قسم د شي قسم د دغه شي دا اکثریه ده کلیه نه ده د کلیه خلاف روای د اکثریه خلاف روای دا مجاز د قسم د اسم یا اسم د قسم د مفرد او مفرد د قسم د لفظ داله بالمطابقه وي ولكن مجاز د قسم د لفظ داله بالمطابقه نه که ته وایې چې قسم د شي قسم د دغه شي ځین دا فرض کې نه دی ضروري چې قسم د شي به قسم د دغه شي دا څه کلیه خو نه ده زه درته ښیم دا اکثریه ده داسې یو مثال به درته وښیم چې قسم د شي به قسم د دغه شي نه که قسم د شي قسم د دغه شي شي نو لازم به شي تقسیم د شی نفس او غیر لکه دا مثال چې الحيوان اما ابيض او غیر ابيض دا حیوان او ابيض چې دې کې نسبت ته عموم او خصوص من وجه دي درې ماده غواړي په یو ماده کې دواړه جمع کېږي حیوان به وي او ابيض به وي لکه سپینه غوا شوه دا حیوان دی ما ابيض او په دوه مادو کې یو بل نه جدا کېږي حیوان به وي ابيض به نه وي لکه توره غوا شوه ابيض به وي حیوان به نه وي لکه سپینه ګټه شوه نو د دې حیوان د ابيض په منځ کې نسبت عموم خصوص من وجه دی او دې کې دا یو د عموم خصوص من وجه کله کله تقسیم شي هغه بل د عموم خصوص من وجه ته دوه څیزونو په منځ کې عموم خصوص من وجه نه دا یو بل ته تقسیم شي او دې کې تقسیم د جانبینو نه کېږي دا یو بل تم تقسیمیږي مقسم جوړیږي هغه بل د تم تقسیمیږي هغه مقسم جوړیږي او دلته کې قسم د شي قسم د دغه شي نه دی که قسم د دغه شي لازم بشي کېدل له شی قسما من نفسه او کېدل له شی قسما من نفسه باطل دی که یو شی به مقسم شي هم به قسم شي نو مقسم به پکې تقاضا د عموم کوي او قسم به پکې تقاضا د خصوص شي کوي نو لازم بشي کون د شی واحد او عام او خاص لکه خیم دته اوس که قولنا ولې قولنا د دې قول زمونږ نه خلک دا تقسیم کوي ګوره وایي الحیوان اما ابیض او غیر ابیض حیوان دوه قسمو ته تقسیم حیوان ابیض لکه سپینه غوا شوه او حیوان غیر ابیض لکه توره غوا شوه نو حیوان تقسیم شو ابیض ته یو قسم ابیض شو او بل قسم غیر ابیض شو مقسم دلته کې حیوان دی او اقسام یو حیوان یو ابیض حیوان ابیض یو قسم د حیوان مطلق شو
او غیر ابیض بل قسم د حیوان مطلق شو نو دا حیوان مطلق مقسم شو د دوه اقسام شو یو ابیض او بل غیر ابیض دا غیر ابیض تلری کا دا ابیض راواله دا ابیض تقسیمی والابیض اما حیوان او غیر حیوان دا ابیض بک بیا دو قسمه دی دا یو قسم د حیوان چې ابیض او بل قسم چې غیر ابیض دا غیر ابیض تلر کا دا ابیض تلواله دغه حیوان ابیض بیا تقسیمی دی ابیض حیوان کی تقسیمی دی ابیض حیوان تا او غیر حیوان دا ابیض بیا تقسیمی دی حیوان تا او غیر حیوان نو ګوره دا ابیض قسم د حیوان او د ابیض قسم بیا څه شو یو حیوان او بل غیر حیوان دا حیوان او غیر حیوان قسم د ابیض شو ابیض قسم د حیوانو دا حیوان او غیر حیوان به قسم د حیوان شي دا حیوان بدل ته کې منقسم شي حیوان ته او غیر حیوان ته اځه ته هو تقسیم الشیء الى نفسه و الى غیره تقسیم الشیء الى نفسه و الى غیره باطل له دا نقصان د چا راځي چې قسم د شی قسم د شي نو دا کلیانه نه چې قسم د شی و قسم د شي کدا شي نو بیا به تقسیم د حیوان شي حیوان او غیر حیوان ته دا تقسیم الشیء الى نفسه و الى غیره دی باطل دی ګوره مسله پوه شو دې صورت پوه شو حیوان چاته تقسیم شو دا حیوان مقسم شو کنه یو قسم ته شو اول قسم دا غیر ابیض تلری کدا حیوان ابیض رواله دا حیوان ابیض د مطلق حیوان قسم دی کنه دی حیوان مقسم دی او ابیض قسم دی او دا ابیض پکې بیا منقسم دی حیوان غیر حیوان دا حیوان غیر حیوان اقسام د ابیض شو ابیض قسم د حیوان شو او قسم د قسم نه دا حیوان ابیض او حیوان غیر ابیض دواړه قسم د حیوان شو د قسم شي نو دغه دې چې به حیوان تقسیم راشي حیوان او غیر حیوان د تقسیم د حیوان ته دا تقسیم دی نفس او غیر حیوان ته تقسیم دی غیر دا نقصان د چا راغی چې قسم د شي قسم د شي په دې ځای کې کېدل د قسم باطل دی دا قسم د شي و قسم د دغه شي اله چې محال ته نه لازمي دلته کې محال لازمي دا د کلیه نه شو اکثریه شو دا اکثریه خلاف روایت د کلیه خلاف نه روایت د کلیه نه دا مستقل زم جواب شو خدا کمزور جواب دی ولی کمزور ذکر چې د دې مدار پدې دی چې دا قسم دا کې د کلیه نشي اکثریه شي او فوق قواعد د فن چې وی دا کلی وی او دا کلیه نشوه قواعد د فن کلی وی قواعد د فن اکثری نه یو د دې بنا مدار پدې دی چې دا قاعده اکثریه شي او قواعد اکثریه او ته منطقیان قواعد نه وي دي کلیه او ته قواعد نه دا جواب د قاعده منطقي نه خلاف دی ځکه کمزور جواب دی دوسته کړی دی اصلي جواب هغه اول دی خبر اخلاص وکړه دا ولما فرغت چې شارح سیبوی دا توتیه تمهید جوړی متن د متن سے په متن کې مسله د ترادف او تباین راوړل او لفظ تقسیم کړل دو قسمه ته یو لفظ چې په نسبت سره لفظ اخر توالي یو لفظ چې په نسبت سره بل لفظ تواخلي نو په دې کې دوه اقسام جوړ کړي یا به دې موضوع د فرد معنا واحد وي د دې په اتحاد په معنا موضوع له کې وي یا به تغیر په معنا موضوع له کې کچری دې دوه لفظو اتحاد په معنا موضوع له کې او په معنا مطابق کې اتحاد د دې ته مترادفین وي
دې لفظینو ته مترادفین وایي او نسبت ته پکې ترادف وایي. او که چېرې دوه لفظه د یو معنا لپاره نه ووله یعنې د دې اتحاد په معنا مطابقي کې نه و، دې موضوع دپاره د معنیینو متباینین و، دې لفظینو ته بیا متباینین وایي. ولې ځکه د دې په معنا کې تباین او تغایر دی. دوه لفظه چې د یو معنا لپاره وځي نو دې ته ترادف وایي. دې لفظینو ته مترادفین وایي. دا یو لفظ د بل لفظ مرادف دی. لکه لفظ د اصل د غضنفر شو چې موضوع دی د پاره د یو معنا، د دوه معنا مطابقي حیوان مفترس دی، دا مترادفین. یا لکه غیث او مطور، دا دواړه د باران دپاره وځي دي، دوه لفظه د یو معنا دپاره وځه شو، دې لفظینو ته مترادفین وایي او نسبت ته ترادف وایي. او که چېرې دوه لفظه د یو معنا لپاره وځه نه و، د دې اتحاد په معنا مطابقي کې نه و. لکه په ذات کې اتحاد وینې ویني، خو په مفهوم کې او په معنا موضوع له مطابقي کې په تمام موضوع له کې اتحاد نه و، نو دې ته متباینین وایي. لکه شجر او حجر شو، دا شجر او حجر چې دی د دې په معنا موضوع له مطابقي کې تغایر دی. حجر وځه شعر د ګټې لپاره او شجر وځه شعر د ونې لپاره، نو دې لفظینو ته بیا متباینین وایي. یا یو د بل مباین دی په معنا کې. نو ماتن صاحب په متن کې د لفظ تقسیم کوي په نسبت سره چې لفظ آخر ته وایي. دا لفظین به یا مترادفین یا به متباینین. که د دې اتحاد په معنا مطابقي کې مترادفین دي، که اتحاد په معنا مطابقي کې نه په معنا تضمني کې اتحاد وي، نو هغې ته ترادف نه شي ویلی. چې اتحاد په معنا مطابقي کې نه وي بس دا تباین دی، دې ته بیا متباینین. نو دا تقسیم ماتن ولې کوي؟ په د څه باعث دی؟ هغه باعث اشارې ښیي. وایي دا یې مقابلتاً ذکر کړی. ولما فرغه، هر کله چې فارغه شو ماتن د تقسیم د لفظ نه، ماتن دا په لفظ کې تقسیم کوي کنه، مقسم لفظ دی او ماتن په لفظ کې تقسیم کوي. هر کله چې فارغه شو ماتن د تقسیم د لفظ نه بالنسبه الی معناه، چې دا لفظ په نسبت سره معنا ته وایي. دا مخکې تقسیم په لفظ کې کو، خو په نسبت سره معنا ته، چې دا لفظ بلې معنا ته وایي. نو لفظ چې معنا ته وپالي، یا به د دې لفظ معنا یوی، هغه واحد المعنا شو، یا به معنی ډېرې وي، دا کثیر المعنا شو. واحد المعنا بیا کلي او جزي شو، کثیر المعنا بیا مشترک او منقول او حقیقت مجاز. نو دغه تقسیم د لفظ کو، خو په نسبت سره معنا ته، چې معنا به یا واحده یا به کثیر. دا اوس چې کوم تقسیم کوي دا بل دی، هم په لفظ کې دی، په جهت بدل دی. اوس تقسیم په لفظ کې کوي بالنسبت الی لفظ آخر، د یو لفظ نسبت چې بل لفظ ته وکړي، نو دا تقسیم د لفظ دی، خو په نسبت سره معنا ته نه دی. دا تقسیم د لفظ دی په نسبت سره لفظ آخر. نو تقسیم بعد تقسیم په شی واحد کې باطل، خو په جهت واحد او په اعتبار واحد سره، دا په جهات متعدده سره اداره والی. چا اعتراض کوم چې ماتن مقسم لفظ مفرد ګرځول، لفظ ګرځول، لفظ مقسم جوړ کړي. او په دې لفظ کې دې قسم تقسیمات کوي، او تقسیم بعد تقسیم په شی واحد کې باطلی. ولې چې یو ځل په یو شي کې تقسیم وکړو، اقسام دې حاصل کړو، دوباره چې تقسیم کوي خو بیا به هغه اقسام راځي کنه، دا خو تحصیل حاصل دی. نو لنډه لاره چې تقسیم بعد تقسیم په شی واحد کې باطلی. دا یو مجمل غونې اعتراض دی. د دې مجمل اعتراض جواب وکړو چې لکه تقسیم بعد تقسیم په شی واحد کې باطلی، خو چې په جهت واحده سره
بل تقسیم بعد تقسیم دی په شی واحد کې په اعتباراتو سره اعتبارات مختلفه نو تقسیم بعد تقسیم په شی واحد کې باطل خو چې په یو اعتبار سره ولی کوم تقسیم چې په یو اعتبار سره هغه اقسام حاصل شي دوباره په هغه اعتبار سره بیا تقسیم کوي نو هغه اقسام حاصلېږي دې ته تحصیل الحاصل وي دا ناروا دي یو تقسیم بعد تقسیم دی په شی واحد کې په اعتبارات مختلفه اوسه دا ناروا دي په یو شکل تقسیم په یو اعتبار سره وکړو اقسام حاصل دوباره تقسیم کوي په بل اعتبار سره نو نور اقسام به راځي هغه اول نه راځي اعتبار بدل شي دا بیا روا دی نو دا تقسیم د ماتن په لفظ کې مخکې تقسیم په اعتبار د معنا سره چې دا لفظ به په اعتبار د معنا سره یا واحدي یا کسی یا به واحد المعنی یا به کسی واحد المعنی یا په معنا واحده کې اعتبار د تشخصي نه جزئی دی یا به نه کلی او که معنی ډېرې وي یا به هر موضوع له وي مشترک یا به یو موضوع له وي او زیمه به هغې ته به نقل شي دا منقول دی یا به یو موضوع له وي او زیمه به غیر موضوع له وي تخلل د نقل به پکې نه وي نو دغه حقیقت مجال دی نو هغه تقسیم چې مخکې شی د لفظ شی او په جدا جهت سره په اعتبار د معنا سره او دا اوس چې کوم تقسیم کوي دا تقسیم په لفظ کې دی په نسبت سره لفظ آخر ته جدا تقسیم دی دا اقسام چې جدا حاصلېږي هغه څه دي د لفظینو کې متباینین مترادفین او متباینین تقسیم مترادفین او متباینین دا په جدا جهت سره دی چې تقسیم د لفظ دی په نسبت سره بل لفظ اوس شروع شو ولما فرغا من تقسيم اللفظ بالنسبة إلى معناه شرع في تقسيمه بالنسبة إلى لفظ آخر دا لفظ چې په نسبت سره بل لفظ توالي دي بخاري نه یا بر دي اتحادي اتحاد في المعنى یا بر دي اتحاد في المعنى نه کچره قسمی اولو د دې دوه لفظونو په منځ کې اتحاد د معنا د دې معنا یو د دې ته مترادفین وي او که اتحاد په معنا کې نه نو دې ته بیا متباینین وي اتحاد په معنا کې نو دې ته مترادفین ولي وي وجه التسمیه په اسامیو د اصطلاحاتو کې شرط ده دا وجه التسمیه وي دې ته مترادفین ځکه وي چې دا ترادف په اصل کې ویل کېږي رکوب د احد الشخصین خلف الاخر علی الدابه اصل نمراد لغت دی ترادف په لغت کې عبارت دی رکوب د احد الشخصین خلف الاخر علی الدابه چې دوه تنه په دابه سوار شي یو مخکې سور شي او بل پسې وروسته سور شي دغه ترادف دی رکوب د احد الشخصین خلف الاخر علی الدابه دا یو په مخکې سور شي نو په دې دابه باندې ځان زیونه شي چې دا دابه زما ده دوباره په بل سور شي شاته نو په دې دابه باندې زیونه شي روسته دا غبل نه چې دا دابه زمانه د په یو دابه باندې دوه تنه احاطه وکړي قبضه وکړي اوس دا دوه لفظات چې د یو معنا لپاره وضع شو نو دې ته ترادف ولې وایي ترادف په دغه حقیقت کې دغه رکوب د احد الشخصین خلف الاخر علی الدابه نو دې ته چې دا ویلی شي ترادف دا مجازن ویلی شي تشبیه ده مشابهت دی پکې تشبیه د وجه دا لفظین په منزله د راکبین شو لکه هلته کې یو د راکبینو چې په دې دابه باندې زیونه صفت د بل نه
د دقسې دا لفظین په منزله د راکبینو دي او معنا په منزله د مرکوب ده چې دا لفظ اول د یو معنا لپاره وضع شو نو په دې معنا باندې دې لفظ دی ونسو چې دا معنا زما ده قبضه دوباره چې د دې معنا لپاره بل لفظ وضع شو د دې دیم لفظ په دغه معنا باندې قبضه وکړه چې دا معنا زما ده دا لفظین په منزله د راکبین شو معنا په منزله د مرکوب شو او د دوه راکبینو په غیوي مرکوب باندې قبضه کړې و یو وروسته د بل نه د دقسې دې لفظینو په دې معنا باندې قبضه وکړه هر یو پس وروسته د بل نه ځکه دې ته ترادف وایي د معنا لغوي او د معنا اصطلاحي په منځ کې مناسبت ښیلا چې ترادف په لغت کې رکوب د احد الشخصین علی الآخر علی الدابره د دقسې دا لفظین مشابه دي د راکبین سره او معنا مشابه ده د مرکوب سره لکه هلته کې چې یو راکب پرې دابه ځای وناسو نو وروسته پې بل هم نه ناسو قبضه پې دواړو وکړه خو یو وروسته د بل نه وکړه دقسې دې لفظینو په دې معنا باندې احاطه وکړه هر یو وروسته د بل نه چې اول دا لفظ د یو معنا دپاره وضع شو نو په دې معنا باندې دې لفظ قبضه وکړه نو چې دوباره بل لفظ د دې معنا لپاره وضع شو نو دې دویم لفظ په دې معنا قبضه وکړه چې دا معنا زما ده دا مناسبت لغوي د تسمیه بیان کړ وكل لفظ هل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر چې دا لفظ په نسبت سره بل لفظ توالي مرادف له دا لفظ دغه بل لفظ مرادف دی مرادف له دا له ضمیر چاته راځي دی للفظ آخر هر لفظ چې واخلي په نسبت سره الى لفظ آخر بل لفظ نو مرادف له نو دا لفظ مرادف دغه لفظ آخري کله ان توافقا في المعنى ان اتحاد اللفظين في المعنى كاتحاد اللفظين په معنا کې کله لفظ یو معنا لپاره وځي شیو دا یو لفظ په نسبت سره بل لفظ ته مرادف دی مثال به متن تاول وين كالغيث والمطر لك غيث ومطر دا لفظ د غیث او لفظ د مطر دواړه د یو معنا لپاره وځي معنا سره باران د باران د لپاره لفظ د غیث هم وځي شعر او لفظ د مطر هم وځي شعر دا دواړه لفظین متحد شو په معنا موزون له د دې اتحاد راغی په معنا کې دوه لفظ چې متحدی په معنا کې دې لفظینو ته مترادفین ویلې شي او نسبت ته ترادف وایي دا هر یو د بل مرادف دی یو مثال دا شو لکه غیث او مطر او بل چې دوه لفظ د یو معنا لپاره وځي شي دې ته ترادف وایي او دې لفظین ته مترادفین هر یو مرادف ته بل لکه اسد او لیس دا لیس دا د حیوان مفترس لپاره وځي اسد هم د حیوان مفترس لپاره وځي اسد غزن فرم دی او اسد لیسم دی وزید دوار لفظین ته مترادفین ولی وی فانهما مترادفان دا دوار مترادفین دي لکه ترادف عبارت د اتحاد نه په مفهوم کې لاتحادهما في المفهوم وكل لفظ هل لفظ متن لك بالنسبة إلى لفظ آخر إذا لفظ فنسبة بل لفظ توالي مباين له دا لفظ ومباين ده بل لفظ كلا إن لم يتوافقا كجرد دي موافقت نو اختلف هذا دي اختلافه فيه فمعناه الذي معناه كاختلاف اتحاد في المعنى نو ابتنگي كالشجر والحجر كالحجر والشجر دا حجر او شجر الذي چکم معنى لا الذي مختلف دي په معنا کې ولی حجر ګټي د پاره وځي
او شجر د ونې لپاره. نو دې لفظینو ته متباینین وي او نسبت ته تباین وي. تباین ولې وي؟ ځکه تباین تفارق ته وي او دې د یو بل نه په معنا کې جدا دي. تفارق فی المعنا دی. او ته مترادفین ولې وي؟ ځکه ترادف اتحاد فی المعنا ته وي. دې د یو بل سره په معنا کې متحد دي. نو دا اتحاد فی المعنا سبب د ترادف ته، اختلاف فی المعنا سبب د تباین دی. دې کې څوک سوال کوي، هغه سوال به دفع کوي چې هلکه دې لفظینو ته مترادفین ولې وي؟ وایي دا مترادفین چې ورته وایي نو ترادف په لغت کې رکوب د احد الشخصین خلف الاخر علی الدابې ته وایي. لیکن د دې لفظینو د حالت د راکبینو سره مشابه دی، د دې تشبیه د وجې نه دې ته ځکه مترادفین وایي. للفظ آخر كأن اللفظين راكبان، لکه دا دوه لفظ سواری دي على المعنى په معنا باندې. احدهما خلف الاخر، یو وروسته د بل نه. لکه اصل کې ترادف په لغت کې دي ته وایي چې دوه تنه په اصل دابه کې شریک شي، خو یو په مخ کې قبضه وکړي او بل په وروسته. یو سړی په دابه سور شي نو قبضه وکړي په دابه چې دابه زما ده، وروسته ته بل را سور شي ورودانګي پې، نو دی د هغه مخکیني نه وروسته په دې دابه قبضه وکړي، دابه زما ده، ځان هم پکې ځای ونیسي. نو دقسې دا لفظین چې دي دا په منزله د راکبینو دي او معنا په منزله د مرکوب ده. چې اول یو لفظ د دې معنا لپاره وضع شو نو دې لفظ چې قبضه وکړه چې دا معنا زما ده، او چې دوباره ولا بل لفظ وضع شو نو دې دویم لفظ په دې معنا باندې قبضه وکړه چې دا زما ده. نو دواړه په معنا باندې دې ځای وناسو او قبضه یې واچوله. لکه هغه دوه راکبینو چې یو په دې دابه قبضه اچولې وه، وروسته د بل نه دقسې دی یو لفظ دی دویم لفظ په دې معنا باندې قبضه واچوله، پس د هغه بل نه. دې ته ځکه ترادف وایي. ان توافقا، دا وجه تسمیه شوه، ان توافقا اتحد اللفظان، که چېرې متحد لفظین فی المعنا په معنا کې چا به وي چې اتحاد فی المعنا دا ترادف دی. نو مراد به د معنا نه مطلق معنا وي، مطلق معنا چې دوه لفظ په مطلق معنا کې متحد دا به ترادفي. که معنا تضمني وي که معنا التزامي، د دوه لفظ چې اتحاد په معنا تضمني کې راشي دا به هم ترادفي، ځکه مراد به د معنا نه مطلق معنا وي. نو بیا به د انسان او د ناطق په منځ کې ترادف راشي، ځکه انسان او ناطق په معنا تضمني کې متحد دي. د انسان معنا سره حیوان ناطق، یو جز د معنا حیوان دی او بل جز د ناطق د معنا ناطق دی. د انسان تمام معنا موزون له چې هغه معنا مطابقي ورته وایي، هغه مجموع حیوان ناطق دی. حیوان یو جز د معنا دی، ناطق بل دی. نو دا ناطق د انسان سره په معنا تضمني کې متحد دی. څنګه؟ لکه د انسان معنا تضمني جز د معنا ناطق، دقه معنا په ناطق کې هم پرته ده. نو ناطق د انسان سره په معنا تضمني کې متحد دی، او دا اتحاد په مطلق معنا کې که دا سبب د ترادفي، نو بیا به د ناطق او د انسان په منځ کې اتحاد راشي. لکه چې بعضې خلک داسې وایي هم چې مدار د ترادف په اتحاد مصداقي ده، او مصداق د انسان چې کوم افراد دي لکه بیني مصداق د ناطق دي، او د ناطق چې کوم افراد دي هغه د انسان دي. نو د ناطق د انسان په منځ کې به ترادف راشي، او مذهب مشهور دا چې دې کې ترادف نشته.
دی لکه زه اتحاد په معنا کې په مطلق معنا کې مدار د ترادف نه وایم. مراد د معنا نه الذي هو الوصف العنواني. اتحاد په هغه معنا کې دی چې هغه معنا وصف عنواني وي. وصف عنواني کومې معنا ته وایي؟ معنا مطابقي ته وایي. وصف عنواني د لفظ هغه معنا ده چې په واسطې د هغې سره افراد پیژندل کېږي، مصداقات معلومیږي. لکه د انسان معنا سره هغه معنا وصف عنواني دی، هغه مراد کېږي افراد ته، افراد ته پیژندل کېږي. هغه حیوان ناطق دی، معنا مطابقي ده. د انسان معنا سره معنا مطابقي تمام معنا حیوان ناطق. او ځکه ته وصف عنواني ځکه وایي چې په دې معنا سره افراد پیژندل کېږي. د انسان خپله معنا ټوله تمام معنا حیوان ناطق دی، او په دې حیوان ناطق سره موږ افراد د انسان پیژنو. هلکه زید د افرادو د انسان نه دی. ولې؟ ځکه دکې حیوان ناطق معنا پرته ده. ځکه فرد د انسان دی. امر بل فرد دی. ولې؟ ځکه دکې معنا د انسان پرته ده. امر څه شی؟ حیوان ناطق. بکر حیوان ناطق دی، خالد حیوان ناطق دی. نو دا موږ افراد د انسان ولې دې ته افراد د انسان ولې وایي؟ ځکه افراد د کلي پیژندل کېږي په معنا مطابقي سره، چې معنا مطابقي په کوم فرد کې موجوده وه نو دغه فرد دی. نو مراد د معنا نه دلته کې هغه معنا ده چې هغه وصف عنواني وي. او وصف عنواني څه ته وایي؟ چې په دغه معنا د لفظ سره افراد پیژندل کېږي، د عین د افراد کې. اوس فرد د فرض د افراد د انسان نه نشي جوړېدی. ولې؟ ځکه په فرض په فرد کې د حیوان ناطق معنا نه ده پرته. او که په هغه فرد کې خو د فرض معنا پرته ده حیوان صاحب. نو دا اتحاد چې په معنا کې شرط مطابقت دی، شرط ترادف دی اتحاد په معنا کې، خو په مطلق معنا کې نه. په هغه معنا کې چې هغه وصف عنواني وي، په هغې سره افراد د کلي پیژندلی شي. او هغه نه ده مګر معنا مطابقي ده، معنا تضمني چې ووته. نو اتحاد به په معنا مطابقي کې مفید د ترادف او سبب د ترادف کې، که د دوه لفظو اتحاد په تمام معنا موضوع له کې او په معنا مطابقي کې چې هغې ته وصف عنواني وایي نو ترادف به وي. او که اتحاد په تمام موضوع له کې نه په معنا مطابقي کې، لکه په تضمني معنا کې اتحادي، دا سبب د ترادف نشي جوړېدی، ته مترادفین نشي ویل، دا بیا متباینینو کې راځي. اتحاد د لفظینو فی المعنى الذي هو الوصف العنواني، هغه معنا چې وصف عنواني وي. ولا يعتبر في الترادف الاتحاد بالذات. دا دفع الشبهه ده چا به وي چې بعضې خلک خو وایي چې مدار د ترادف په اتحاد ذاتي ده، چې د دوو لفظین کلیینو مصداق کې یو وي. اتحاد مصداقي ته اتحاد ذاتي وایي. او د دې کلیینو په منځ کې نسبت ته مساوات وي، او په مساوات کې اتحاد مصداقي، دا مدار ترادف وایي. نو هغو بیا د انسان او د ناطق په منځ کې ترادف وایي. او که اتحاد مصداقي شته که نه. د انسان افراد څوک دي؟ زید، عمر، بکر، خالد، والد. چې څومره افراد د انسان دي هغه افراد د ناطق دي. او د دې ناطق چې کوم افراد دي هغه تمام د انسان افراد دي. د انسان او د ناطق په منځ کې اتحاد مصداقي دی، دې ته اتحاد ذاتي وایي. او بعضې خلک مدار د ترادف اتحاد د ذات ته معنا وایي، اتحاد مصداقي ذاتي وایي. دا هغو په نسبت باندې د انسان او د ناطق په منځ کې بیا ترادف شته. او دارنګې د سیف او د صارم په منځ کې هم اتحاد مصداقي شته.
ترادف پکې دی سیف او صارم. صارم قطع کوونکي ته وایي او سیف توري ته وایي. تور هم قطع کول کوي. نو مصداق د صارم او مصداق د سیف یو دی. نو بعضې خلک وایي چې مدار د ترادف اتحاد ذاتي دی، اتحاد مصداقي دی، نو چې د دوو څیزونو په منځ کې نسبت د مساوات و بس دې کې به ترادف وي. لیکن ماتن صاحب دغه نه دی معتبر کړی. اشاره دې خبرې ته وکړه چې دې اتحاد په وصف عنواني کې وایي، اتحاد په مفهوم کې وایي، په مفهوم مطابقي کې وایي چې د دوه لفظو معنا مطابقي یو وه، دې کې به ترادف وي. په معنا مطابقي کې چې هغه وصف عنواني دی ترادف اتحاد نه نو دا بیا ترادف نه دی. او مدار د ترادف په اتحاد مشتاقي او په اتحاد ذاتي نه وي. دا ولې جواب ورته وکړه چې په دې کې دوه مذهبونه دي په دې ترادف کې. یو مذهب د جمهور منطقیانو دی، یو مذهب د بعضو دی. بعضې منطقیان مدار د ترادف په اتحاد مشتاقي وي. اگر که لفظین کې تغییر مفهومي وي نو ویلي چې اتحاد مصداقي نو دا مدار ترادف وي. د دې وجې نه د هغو په نسبت باندې د سیف او د صارم په منځ کې اتحاد مصداقي شته نو ترادف وي، سیف او صارم. او دارنګې په انسان او په ناطق کې هم ترادف وي، ځکه دې کې اتحاد مصداقي شته. نسبت مساوات دی پکې. کل ما صدق علیه الانسان نو صدق علیه الناطق، وکل ما صدق علیه الناطق نو صدق علیه الانسان. په دې کې اتحاد مصداقي کلی دی د جانبین او دا مدار د ترادف وي. دارنګه اتحاد المصداق کې اتحاد مصداقي کلی نه خو چې نفس اتحاد مصداقي وي هغې ته هم ترادف وي. لکه سیف او صارم. سیف چې دی دا عام دی، صارم عام دی، صارم قطع کوونکي ته وي. او سیف چې دی دا خو قطع کوونکی دی، خو یو مخصوص قطع کوونکی دی چې یو هیئت مخصوصه لري، توره خپل مخصوص هیئت لري. نو صارم عام دی او سیف خاص دی. نو هر سیف باندې اطلاق د صارم کېږي، خو په هر صارم باندې اطلاق د سیف نه کېږي، ځکه صارم چاړم ده خو سیف نه دی، سیف خپل مخصوص هیئت لري. خو دې مدار د ترادف اتحاد وي او اتحاد مصداقي وي. نو دا اتحاد مصداقي بیا کلی وي لکه په مساوات کې، او که اتحاد مصداقي د عموم او د خصوص وي، یو عامي بل خاص. نو د خاص ما صدق علیه عامي، خو د عام بعضې ما صدق علیه د خاص دی. او چې محض اتحاد مصداقي نو که کلی او که کلی نه مدار د ترادف په اتحاد مصداقي وي. دا مذهب د بعضو دی. دوی مذهب د جمهور دی او ماتن مذهب د جمهور خوښ کړی. جمهور عام خلق دی، مشهور خلق دی. جمهور وایي چې مدار د ترادف اتحاد دی په معنا مطابقي کې چې هغې ته وصف عنواني وایي. او مدار د ترادف په اتحاد مصداقي فقط نه ده چې دوه څیزونو کې اتحاد مصداقي یا کلي و یا جزئي و د ترادف ولخورئ. مدار د ترادف په اتحاد مفهومي ده او مراد د مفهوم نه مفهومي مطابقي دی چې په د دوه لفظو په معنا مطابقي کې اتحاد په تمام موضوع له کې نو بعد دې کې ترادف. لکه که د دې اتحاد په معنا تضمني کې و نو بیا دې ورته ترادف نه وایي. اگر که د دې په منځ کې اتحاد مصداقي وي، لکه د انسان او د ناطق په منځ کې اتحاد مصداقي کلي شته نسبت د مساوات، خو اتحاد په تمام موضوع له کې نشته. لکه د انسان تمام موضوع له حیوان ناطق دی او د ناطق جز د معنا موضوع له دی. د ناطق شرکت د انسان سره په معنا تضمني کې دی، نه په معنا مطابقي کې. او مدار د ترادف اتحاد دی په معنا مطابقي کې. اتحاد مصداقي فقط مدار د ترادف جمهور نه وایي.
او کلام د ماتن باندې په مذهب د جمهور دا مختار مذهب خبره پوښي دې بل مذهب او اعتراض وکړي وكل لفظ هر لفظ په نسبت سره لفظ آخر ته مرادف له کلا ان توافقا ان اتحد اللفظين كمتحد لفظين في المعنى فمعنى کې دا کله کې شوبه وارده شو چې اتحاد په مطلق معنی کې بیا د انسان او د ناطق په منځ کې اتحاد په معنا تضمني کې شته دې ته هم ترادف وایي نه دا د بعض خلکو مذهب دی خو ماتن دا نه دی خوښ کړی دا خوښ کړی د مذهب د جمهور فی المعنى الذي اتحاد په هغه معنا کې هو الوصف العنواني چې دغه معنا وصف عنواني وي وصف عنواني د معنا چې ده هغه معنا چې وصف عنواني وي هغه سره افراد د موضوع کلی پیژندل کېږي لکه د انسان معنا موضوع له حیوان ناطق ده په دې حیوان ناطق سره موږ افراد د انسان پیژنو چې په کوم افرادو کې دا حیوان ناطق معنا موجود دی هغه به د انسان افراد هغه زید دی امر دی بکر دی نو معنا تضمني ته وته کله دوه لفظینو معنا تضمني متحده و دې ترادف نشي ویل اگر که اتحاد مستقیم پکې لکه انسان ناطق الذي هو الوصف العنواني ولا يعتبر في الترادف او نه معتبري في الترادف کې الاتحاد بالذات مراد د اتحاد ذاتي د اتحاد مستقیم دي اتحاد مستقیم دا مدار ترادف نه دی د په دغه بعض خلکو یې رد وکړو هغه مدار ترادف په اتحاد مستقیم وي زماتن خپل متن لګي کل غیث والمطر د غیث او د مطر اتحاد دی په معنا مطابق والاسد واللیث او دا مثال مطابق دی د ممثل سره دلیل تطبیق المثال بالممثل شاعر پیش کړي لکه ترادف او اتحاد دی په معنا مطابق کې او دلته کې شته فانهما مترادفان اتحادهما في المفهوم لکه دا غیث او مطر متحد المفهوم دی مفهوم نه مراد مفهوم مطابق دی وكل لفظ هر لفظ بالنسبة إلى لفظ آخر لفظ آخر تأوفلي مباين له دا لفظ دي بل لفظ مباين دي أخو كلا إن لم يتوافقا إن اختلفا فيه كذا لفظين مختلفوا وكشاكي في المعنى الذي بهاق معناك هو الوصف العنواني كاختلاف بمعنى موزن له كي هو او په تمام معنا موزون له کې په معنا مطابق کې اختلاف وو دې تبع متباینین وي سواء كان متحدين من ذات اگر کدی کې اتحاد مصداقي کړ انسان او ناطق دا انسان او ناطق په متباینین کې اچي ځکه د دې اتحاد په معنا موزون له مطابق کې نشته تضمني کې ده اتحاد په تضمني معنا کې مدار ترادف نه دی مدار ترادف اتحاد دی په معنا مطابق کې او معنا مطابق کې د انسان د ناطق یوانه ده او مختلفین بالذات او که مختلفین بالذات تغییر ذاتی پکې مستقیم اگر کې اتحاد مستقیم مدار ترادف نه دی مدار ترادف اتحاد دی په تمام معنا موجود له کې دا په خلکو راتو چې چا د انسان او د ناطق په منځ کې مساوات ویل او د سیف او د صارم په منځ کې مساوات ویل ترادف ویل هغه د بعضو مذهب دی او ماتن خوښ کړ د مذهب د جمهور مثال به څنګه چې د دوه لفظو تمام موضوع له مغایري هغه ته متماینین ویل شي کله حجر و شجر ولما فرغا من بحث المفرد واقسامه شرعا في المركب ولي بس كويس اللي هو ما في والله